أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. مخکې آیاتونو کې الله تبارک وتعالی د قتال او د جهاد ذکر وکړ، نو اوس الله تبارک وتعالی د جهاد او د قتال د چلولو دپاره مسله د انفاق بیانوي. نو دا ذکر د جهاد بالمال دی، وروستو د ذکر د جهاد بالنفس نه. دویم ربط دا دی چې مخکې آیات کې الله رب العالمین فرمایل فمنهم من آمن، نو اوس مؤمنانو ته یو خاص خطاب ذکر کوي په یا ایها الذین آمنو سره، یعنی د ایمان تقاضا دا ده چې انفقوا مما رزقناکم، ولګوئ بعضې د هغه مال نه چې موږ تاسو له درکړی دی. نو الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنو، ای ایمان والو، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی، انفقو ولګوئ خرچ کوئ مما بعضې د هغه څه نه رزقناکم چې درکړي دي موږ تاسو ته، من قبل ان یاتیا، مخکې د دې نه چې راشي یوم داسې ورځ، من قبل مخکې د دې نه ان یاتیا چې راشي یوم داسې ورځ لا بیع فیه چې نه به یې اخیستل خرڅول په هغې کې، بیع پکې نه خرڅول به نه، نو چې خرڅول نه نو اخیستل به هم نه. دا په دنیا کې د یو څیز د حصول یو ذریعه د اخیستل خرڅول، دغه شان په دنیا کې د یو څیز د حصول لپاره دوستانم په کار باندې راځي، سفارشم په کار باندې راځي. نو الله رب العالمین دا ټول نفي کړي دي. یوم داسې ورځ لا بیعن چې نه به یې خرڅول اخیستل په هغې کې، ولا خلة او نه به یې دوستانه، ولا شفاعة او نه به یې سپارش. خلة دوستانه به نه، او دوستانې نه مراد هغه دوستانه د بېدینو خلکو ده. هر چې دوستانه د مؤمنانو ده او د متقیانو ده او د دین د وجې نه تعلق دی او د دین د وجې نه دوستانه ده. نو سورت زخرف آیت نمبر 67 کې الله رب العالمین فرمایي چې هغه په کار باندې راځي او د هغې فایده شته. د دین دپاره تعلق ساتل، د دین دپاره دوستانه کول، د هغې بیا فایده او ثمره هغه تا ته میلاویږي. ولا شفاعة او نه به یې سپارش. سپارش دا په دوه قسمونه دی، یو دا چې د یو پیدې د څیز د حصول دپاره او بل دا چې د ضرر د دفع کولو دپاره. نو دا دواړه چې کوم دی نو هغه د کافر دپاره نه وي. والکافرون او کافران هم الظالمون، هم دیو دی ظالمان. الله لا اله الا هو الحي القیوم. مخکې الله رب العالمین فرمایل چې والکافرون هم الظالمون، کافران هم دیو دی ظالمان. نو په دې آیات کې د هغې لوی ظلم ته اشاره ده، غټ ظلم ته اشاره ده چې هغه انکار دی د دې مسلې د توحید نه، د لا اله الا الله نه. دغه شان مخکې انفاق ته دعوت ذکر شو چې انفاق وکئ یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. نو اوس الله تبارک وتعالی هغه مسله ذکر کوي چې هغه د انفاق فی سبیل الله دپاره مقصد دی، او دې ته ویلی کېږي آیت الکرسی. د دې ډېر نومونه دي، لکه یو نوم یې دی آیت الکرسی، بل نوم یې دی سیدتو آی القرآن، د قرآن د آیاتونو سردار، او بل نوم یې دی اعظم الآیت، په ټولو آیاتونو کې اعظم او غټ آیات. په دې کې 10 جملې دي، 50 کلمات دي، او په هره کلمه کې 50 برکتونه دي. دارنګې په دې کې د الله رب العالمین 18 نومونه دي، څه په اسم ظاهر سره او څه په اسم ضمیر سره. نو ځکه د اعظم صورت دی، 18 نومونه، څه بالکل ظاهرا او څه په اسم ضمیر سره. فضایل د دې آیت الکرسی ډېر زیات دي. و نبی علیه السلام فرمایي چا چې د آیت د ماسوتن د اوده کېدو نه مخکې ولوستو،
نو همیشه په د باندې د الله رب العالمین د طرف نه یو حافظ یو ساتون کې مقرري او شیطان به ورته تر سبا پورې نه نږدې کېږي او ورته نقصان نشي رسولی. بخاري کې حدیث دی. دغه شان د قرآن کریم د 3 حصې سره برابر دی. یو انسان آیت الکرسی ویله لکه 3 حصې قرآن کریم چې ویلې دومره ثواب ورته میلاو شه. دغه شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دام فرمایل دي وای من قرأ آیت الکرسی چا چې آیت الکرسی ولوستله د هر فرض مانځنه وروستو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کان فی ذمة الله دا د الله رب العالمین په ذمہواری کې داخل شو الی صلات اخرى د بل مانځه پوری. دغه شان بل حدیث تام دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې آیت الکرسی د هر فرض مانځنه وروستو ویلا نو دلره نه منع کوي د دخول د جنت نه د داخلېدو د جنت نه مگر مرګ د او د جنت په منځ کې صرف مرګ دی چې کده وفات شو په دغه ټیم کې نو الله تبارک وتعالی به د انسان جنت ته داخلي. او دغه شان د مسلمان د پاره قلا هم ده. هغه اوږد حدیث دی د بخاری شریف چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د کجورو باندې مقرر کړو چې کم د بیت المال کجوري وي اپ هغه باندې څوکیداری کوله. نو یو کس راغی او د کجوري غلا کوله. بیا چې کم نو په یو ورځ باندې د ونیو گرفتاری کو خو بیا غډیر سوال زاریو منت وک پرې خو دو په بل شپه باندې بیا راغی بیا ونیو بیا منت زاری وکړه پرې خو په درېم شپه چې بیا راغی د ونیو او وېدن دې ز پرېدم نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخله بدی بوزمه. نو هغه منتونه وکړه خو د پرې نه خودو نو هغه ورته وی تا ته زه یو داسې آیات خیمه کاغه ته وی نو بیا به زه نشم راتلی او د کجورو ته به څه نقصان نه پیښي مال او جان هغه به محفوظ وي. هغه ووایه راته نو آیت الکرسی ورته ویله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله واقع بیان کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ډېر دروغجن شی دی خدای رښتیا ویلی دي. دا دروغجن دی کذوب دی دروغجن دی خو لیکن دا اوس دا خبره رښتیا کړې ده د شیطانو او دای رښتیا ویلی دي د مسلمان د پاره قلا ده. نو آیت الکرسی نورم ډیر زیات فضایل په حدیثو کې راغلي دي. الله لا اله الا هو الله تعالی چې دی لا اله نشته دی هیڅ څوک د بندګۍ لایق الا هو سوا د اغنا الحی همیشه ژوند دی القیوم سنبالون کې د ټول عالم دی د ټول مخلوق سنبالون کې دی تدبیر کون کې دی. لا تأخذه ننسی دی الله تعالی لرا سنتون پرکالی جوټه د خوب هغه مستقل خوب نه اسی چې انسان داسې جوټي وي نو سنتون پرکالی یا سنتون جوټه د خوب ولا نوم او نخوب له د دې الله رب العالمین په اختیار کې دی ما فی السماوات ټول هغه څه چې په اسمانونو کې دي و ما فی الارض او ټول هغه څه چې په ځمکه کې دي. من ذا الذی څوک دی هغه کس یشفعو چې سفارش به وکړي عنده هغه ته الا باذنه مگر په اجازت د هغه یعلم پوهیږي د الله تعالی ما بین ایدیهم په هغه څه باندې چې مخکې د مخلوق نه دي وما خلفهم او په هغه څه باندې چې وروسته د مخلوق نه دي ولا یحیطون او نشي راګیرولی دا مخلوق بشیء هیڅ شی من علمه د علم د الله تعالی نه د الله رب العالمین د علم نه څه شی نشي راګیرولی الا بما شاء سوا د هغې نه چې الله رب العالمین وغواړي نو الله یو پیغمبر ته وحی وکړي نو هغه معلوم شي. وسع راګیر کړي دي کرسیه السماوات کرسی د هغه اسمانونو لرا والارض او ځمکه ولا یؤوده او نستړی کوي هغه لرا حفظهما حفاظت د دې دواړو وهو العلی العظیم وهو او دغه الله تعالی العلی اوچت درجه والده العظیم ډیر لوی دی. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.